پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د درود شریف په فضیلت کې چې الله جل جلاله د هر انسان سره دو فرشتي مقرر کړی دي، یو په خی اوږه ناست دی، بلې په ګس اوږه باندې ناست دی. د خی اوږې والا فرشته دا نیک اعمال لیکي او د ګسې والا دا بد اعمال لیکي. بدی لګي چې کله کم انسان مسلمان نیکی کوي دغه نیکی لیکل کېږي، دا بله خاموشه وي، او کله چې دا بله شروع وي نیکی والا خاموشه، هغه ول لیکل کوي د بدی والا. خو درود شریف داسې عمل دی چې په دې وخت روایاتو کې راځي چې دا دواړه فرشتي لګي او لیکل کوي. یو د دې ګسې والا د ګناهونه چې کوم نه میټاوي هغه ختم، یو د خی اوږې والا هغه لګي د ثوابونه او اجرونه لیکي. نو هر مجلس کې مسله دا ده په ټول عمر کې یو ځل درود شریف ویل په پیغمبر علیه السلام باندې دا فرض دي. ځکه دی کې الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلم، امر صیغه راغلی. نو علما لیکي چې ټول عمر کې یو ځل درود شریف ویل دا فرض دي. په هر مجلس کې چې پیغمبر علیه السلام نوم ذکر کړی شي واغستلی شي نو یو ځل درود شریف ویل واجب دي او بار بار ویل دا مستحب دي. او څومره چې سړی درود شریف وایي الله جل جلاله ولا اجرونه ثوابونه ورکوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چا چې ما باندې یو کړ درود شریف ویلو الله جل جلاله په دغه بنده باندې لس کړ درودونه نازل کی، رحمتونه نازل کی. یو صحابي دی پیغمبر علیه السلام لراغو او دغه صحابي ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ دی. وی اې د الله پیغمبر ز پتا باندې درود ویم د ماخام د مازیګر مانځه نه پس نو لغون د درود شریف د باندې ویم څه وخت پورې بیا نور تلاوت ذکر اذکار کومه. پیغمبر علیه السلام تو فرمایي ډیره خده خو کله دین زیات شنو نور مخوي. بیا دغه صحابي ویل د الله پیغمبره ځکه پتا باندې سلورم ایسه درود ویم دا وخت سلور هیڅ کما یو ایسه درود ویم نور ذکر اذکار تلاوت کوم دعا کوم ځان لپاره. پیغمبر اسلام ته فرمایي ډیره خدای خو کله دینم سیوا کی ستاره لپاره بغوري. بیا دغه صحابي دوباره وته ویل الله پیغمبر ک نیم ټیم ستاره درود د لپاره کوم ډیره خې کړه دینم نور سیوا کی ستاره لپاره بغوري. تر دې پورې چې درېمه حصہ مت ذکر کا. بیا پیغمبر اسلام ته فرمایي کړه دینم سیوا کې ستاره لپاره ډیره پس ورم کړه دی. بیا ودی الله پیغمبر کزه دا ټول وخت ستاره لپاره درود د لپاره کوم او بل هیڅ مرګ نه کوم، نه ذکر اذکار نه تلاوت نه دعا. پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې بس اوس دغه ته چې زما د لپاره د درود د لپاره دا ټول وخت منتخب دی کو او بل شی ورکې نه کې نو الله جل جلاله به تمام ضروريات ستا تمام حاجات ستا تمام غمونه مصیبتونه الله بل لري کوي. ځکه په درود شریف سره الله جل جلاله گناهونه وسره معاف کوي. الله جل جلاله په بنده باندې کوم د خپل رحم او فضل کوي. نو درود شریف ډیر وایي چې ناسي اسیم چې کوم نه بلار باندې سره رواني دا پیغمبر علیه السلام سره محبت کولی مینه وسره چې کوم نه مینه اظهار دی وسره. تاسو د مفتی صاحب خبرې ووري دي په سیرت باندې ډیر خپل چې کوم نه تاسو ته خبرې وکړي په دلایل سره. زما عزتمنو نن موږ مسلمانان ډیر زیات کمزوري شوي یو. د پیغمبر علیه السلام سنت باندې موږ ته ځان بدخکاری. ځکه کله نن مې په درس کې طالبانو دا خبره کوله چې نن دومره کمزوري راغله چې نن موږ ته د پیغمبر اسلام په سنتو په پټکي باندې ځان بدخکاری. په یو ډله کې چې کم دی چې روان دی چې را پټکي ولې پسرو مسوک براته بد وګوري. د پیغمبر اسلام په سنتو باندې مسلمان بدخکاری چې خپل پنسي اوچته کې د گیټونه. تاسو ګوري څومره مسلمان ته مسلمان وي په مانځ کې بم ولاړی او د مانځ نه علاوه ک په لار رواني پنسي با
په خپو کې به چې کوم دی پوندو کې به راکاږي. حالانکې د دې په باره کې څومره سخت وعید راغلی ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. کمی ګیټۍ چې په پینسو کې یا په لنګ کې پټي وي دغه ګیټۍ به په جهنم په اور کې. مطلب دا نه چې ګیټۍ به نه وي چې سړی بار وي دی نه، دغه صاحب د ګیټو به دی به جهنم ته به ځي. دا ګناه نه سبا چاته ګناه نه ښکاري. یعنې اوس پورې دی د څوک ګناه نه وي او خاص کر دا تعلیم یافته خلک چې کوم وي او هغې به نوکرو کې افسران وي یا څه وي بلکل چې کوم دی خیال نه ساتي. ډېر چې کوم دی ښه خلک وي معاشره خلک وي ښکلې ګیرې به پرېښو چې دې حالات جامې ته وګورې جامې د سنتو نه خلاف وي. په ګیټو کې چې کوم دی دا پنسې به راکاږي ځان پسې او څومره سخت وعید ورکې راغلی. دارنګې نن تاسو ګورئ موږ خو ځان لپاره چې کوم دی په کورونو کې لیټرین جوړ کړی وي تر هغه پورې یو هلک ته چې کوم دی جینۍ نه ورکړي خواښې سخر ورته جینۍ نه ورکړي تر څو پورې وتړي چې په کمره کې دې ورته لیټرین نه جوړ کړی. په کمره کې به ورته غسلخانه او لیټرین به جوړی نو هله به دا ړومبې شرط دي. نو موږ تاسو په لیټرینونو کې اودس ماتو خو لیکن هغه کم د اودس ماتې د اچولو دپاره لوډه څوک نه استعمالوي کاغذ څوک نه استعمالوي او همداسې په اوبو باندې چې کوم دی استنجاګانې کوي. ټیک ده چې په اوبو باندې استنجا صحیح ده خو یو سړی چې د هغه په ځان باندې دا اعتبار وي چې او زما ساس کې نه غورځېږي نو موږ د ځانه خبر نه یو او اساس کې چې کوم دی زموږ نه په جامو باندې غورځېږي یا په بدن باندې غورځېږي. د دې لپاره څومره سخت وعید راغلی. حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. ځان بچ کی د تشو متیازو د ساس کو نه عام عذاب قبر د دین دی دا مو ته ګناه نه ښکاري. بالکل چې کوم نه څه ګناه نه ښکاري موږ ته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منع کړې ده بله دې ته څوک ګناه نه وایي چې تاسو تصاویر مو باسئ. او حدیث شریف کې راځي چې جنت ته به چې کوم نه مصور سړی تصویر کوونکی سړی به دا به نه داخلي. بل موږ ته په ترمذي شریف کې یو حدیث تیر شو چې هغه سړی چې کوم سړی د الله سره شرک کوي د لپاره چې کوم دی د جنت نه وتل د دوزخ نه وتل نشته دی به جنت ته نه ننوځي. یو متکبر سړی چې دی تکبر کوي دغه غرور وي تکبر وي دی به چې کوم دی همیشه لپاره به جهنم کې به پروت به وي د لپاره وتل نشته دی. دریم نمبر المصورون ډېر سخت وعید راغلی. المصورون نن زمونږ ټوله طبقه چې کوم دی د مسلمانانو طبقه که هغه ښه خلک دی او که بد خلک دي که هغه ښه مجلسونه دي او که بد مجلسونه دي په تصاویرو باندې چې کوم دی مشتمل چې تصویر ورکې نه وي بس هغه مجلس ته مجلس څوک وایي نه. نن زمونږ د مړي چې کوم دی په تصاویرو باندې دي په خادۍ په تصاویرو باندې دي که د ختمونه دي جوماتونو په تصاویرو باندې دي که مدرسو پروګرامونه دي یعنې که چې هر څه دي. حالانکې د دریو کسانو په باره کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایله چې یو متکبر یو مشرک او یو مصور. بل حدیث کې راځي ترمذی شریف کې دا حدیث راغلی پیغمبر اسلام فرمایي چې دی مصور ته په جهنم کې دوه اوربشي ورکړي. اوربشي خو پیژنې که نه یو غنم وي یو اوربشي وي دا دوه دانې او ده ته به وایي دې له غوټه ورکوه نو دې له غوټه ورکولی کېږي. مطلب یې دا دی چې د ده لپاره سره جهنم نه وتل نشته چې دې له غوټه ورکړه چې کله دې له غوټه ورکړه ته به جهنم نه وځي نو دې له غوټه نه ورکولی کېږي. دا خو ستا ناممکنه نه چې دې له غوټه ورکړی شي. دومره سخت وعید راغلی. دې ګناه ته څوک ګناه نه وایي حالانکې دا غټ ګناهونه دي. سزا ولا چې کوم دی مقرر ده او چې کومه ګناه لپاره سزا یې دی ګناه کبیره وي. دا علما ناست دي چې کوم ګناه لپاره چې کوم دی په دنیا کې سزا وي لکه سرقې لپاره هغې لپاره حد شته دی لاس غلا چې دی وکړه لاس پرې کول شته دی زنا لپاره شته دی شرابو لپاره شته دی. دارنګې چې کوم ګناه لپاره په آخرت کې سزا وي هغه ګناه چې کوم دی ګناه کبیره دي. نن مسلمان دی ته ګناه کبیره نه وایي. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سنتو باندې چې کوم دی موږ ته ځان بد ښکاري پټکې زموږ ته ځان پې بد ښکاري په ګیره باندې چې کوم دی موږ ته ځان بد ښکاري د پیغمبر علیه السلام په لباس ساده لباس باندې موږ ته ځان بد ښکاري. حالانکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل تمام عادات تمام طریقې پرېښودلي
تر دې پورې صحابه کرامو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ادا هغه محفوظ کړی دا او امت ته رسول دا د پیغمبر اسلام کا افعال لی کا اقوال لی کا احوال لی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کم چې سنت دی غیر اختیاري امور دی هغه چې کوم دی صحابه را نقل کړی دي دومره پورې هغه احتیاط تر دې پورې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه به داسې پیغمبر اسلام باندې مینو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اودس کړی دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه اودس او به استعمال شوی زمکه د نه پرې خودري یو حدیث شریف کې راځي صحابي په مینا کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اودس کولو او صحابه پر راغونډو چې پیغمبر اسلام بسنګ او بو په مخ باندې واچوري پلاس باندې هغه وبو باندې بخلکو صحابه په غبل جوړ کړو چا براټینګي چا سره ک چاته میلو نشي په د بل صحابي په غلون لاس باندې به لاس راخ کړو په ځان باندې به تبرک د بار راخ کړو پیغمبر دومره پوری د پیغمبر صلوات و سلام لاړی مبارک چې ازمکه د نه دی پر خودري صحابه نو هغه صحابه بر پیغمبر اسلام طریقې نه محفوظ کړي ټولې طریقې ان تر دې پورې عبد الله ابن مبارک عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ صحابي دی دا ډیر متبع د سنتو تر دې پورې دی یو ځل د مکی معظمین چې کوم دی را روان شو مدینه منوره ته راتلو په سفر کې په لار کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کمزه کې غیر اختیاري امور کړی کمزه کې او د سمات راتلې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی خپل او خو درولې د التا او متیاز ولا نه ورتلې او صرف اتباع سنت لپاره چې پیغمبر دې کې او د سمات کړي زمزمه پیغمبر اسلام چې کوم ځای کې آرام کړي التا کده آرام ضرورت نو عبد الله ابن عمر التا آرام کړي کوم ځای کې به ضرورت ضرورت تبه ضرورت نو روټه لپاره ایثار شوی دی د دمی لپاره ایثار شوی دا د پیغمبر اسلام هغه غیر اختیاري امور کې چې کوم دی اتباع وا ترتیب پوری عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک راضي چې هغه به داسې ځان شکل حالانکه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه د قریش نه دی او نه چې کوم پیغمبر اسلام د خاندان نه اهل بیت نه نو خو هغه به داسې شکل او صورت جوړ کړي وو چې بهر نه بسوګرا هغه به دا فرق نه کول چې دا اهل بیت نه پیغمبر اسلام د خاندان نه دی او کدا د بهر نه سره دا فرق مې نه شو کوله او خپل پیغمبر اسلام کور ته به خپل مور بي هغه به ولېګلا چې ته ټول ورځ د پیغمبر اسلام په کور کې تیر کتر ما خامه پوری چې پیغمبر اسلام په کور کې کم اعمال کې د بیبيانو سره څنګه ژوندۍ تیرې ناشته ولاړه ملا سره پیغمبر اسلام څنګه دا د ټول ورځ باغ ناشته و د پیغمبر اسلام عادت د پیغمبر اسلام ناشته ولاړه به عزت او بیا براغ خپل زوی ته به ویلي چې پیغمبر اسلام دا کار کوي په دې وخت کې دا کار کوي د بیبيانو سره دا نه رویه چلی د کور کې دارنګ کار کوي دا غي سره خدمت کوي دا کې دا ټول خبري بیا عبد الله مسعود رضی الله تعالی بای باندې عمل کولو نظم عزت مندو سیرت د جلسون او د سیرت پروګرامونو مقصد دا چې موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره خپل محبت اظهار وکړو سوور د علماو او پاغي باندې بیا عمل وکړو دا نه چې بس سیرت جلسه شو قاری صاحب ثنا الله سے خلق راغون کو بزوانه بلفونه مرفونه ولا ګورو دا تموان مبانه روړو ویلا ګور کورسه ولا ګورو به یو ډرامه متیر شولاړه نه مقصد دا یو سنت ازده کو یو سنت باندې عمل وکا چې و دي ورته چې پیغمبر اسلام دا سنت دي نو سیرت نه موږ دغه ازده کول پکار دي بلدار چې کمی خبرې دي ذهن کې پریوتی بیا خپل بچو ته خپل زنانو ته چې کوم نه بکور کې وایا چې به نن په پروګرام کې د سیرت په پروګرام کې دا خبر او شو دا سنت په دې سنت باندې به عمل کو دا بکو نو ان شاء الله کله پیغمبر اسلام دا سنت مو خپل کو په دې باندې روان شو تاسو به خپل ژوندۍ وګورئ چې زمونږه ژوندۍ څومره الله جل جلاله خسته کوي ګوره صحابه کرام په یو ځای کې یو قلا فتح کوله او قلا نه فتح کیده کوششونه کوي نه فتح کیده خپل کې راځم شو چې موږ کې څه کمزوري ده څه وجه ده قلا نه فتح کی نو بس خبر وته یا نه چې موږ نه مسواک باندې موږ مسواک نه ولا سور جو شو په جنگ کې اخته یو مسواک نه هیر دی بس هغه مسواکونه راوغه مسواک شروع چې هغه قلانه کافرانو چوکته چې هلکه دا خو موږ غاخونه تیری نه خو دینه پس هم چې کوم نه بغاخونه خوري په دې سنتو کې دومره چې کوم نه الله روب پای باندې روب را په خپل چې کوم نه قلا پر خو لړ او تختید دا یو سنتو چې کوم نه ژوند کولو
دا یې څومره لوی برکت دی. دارنګې په کور کې چې کوم صورت دی ژوند دی کو ګورئ موږ څومره پریشانۍ او مصیبتونو دغه راغسي غمونه کور ته راشه کور ته راتګ پیغمبر اسلام موږ ته طریقه ښودلې ده چې راشي په اهل بیتو په خپلو کورونو کور والا باندې سلام واچو په خپلو بچو باندې موږ پښتانه په دې باندې شرمېږو چرته پښتون چې کوم دی په ښځه باندې په لوریانو باندې په بچو باندې سلام نه اچي کور ته په بار په حجرو په د بیټکونو کې به ښه سلامونه په بڼانګو باندې والسلام علیکم کور کې به بیا سلام نه اچي حالانکې غوره خو دا ده چې پیغمبر اسلام فرمایي چې کور ته راشي سلام واچو په خپل کور اهل بیت باندې چې کوم دی سلام واچوه د خپل بچو باندې سلام واچوه او بیا چې راشي نو سوره اخلاص ووایه سوره اخلاص یو 3 کرتی ہوا الله بستا رزق چې کوم نه کم استا رزق به چې کوم نه فراخي با الله به رزق په بال بچ کې به چې کوم نه الله برکت واچي دا یو نسخه چې کوم نه دي پر مونږ پریشان یو دي کور کې چې کوم نه جنگ جګړې فسادات وي څوک په کور کې تلاوت نه کوي اکثر خلک چې کوم نه د کور غوي اعظم په کور کې پیریان دی او دا دی فلان دی ډینګ دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سوره بقره راوړه پخپلې وې په بچو باندې چې کوم دی وې سوره بقره ستا په کور کې باندې جادو اثر کې نه وجه کوم دی پیریان به کوم دی ته تکلیف درکې کدا ټول نشي ویلې اول او اخر رکوع چې کوم دی وې اوم تر پر دغه فایده ده څوک په دې باندې عمل کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ ته طریقه ښودلې ده که یو سړی د قبر د تیرونه دی یریږي چې زه به ځان لیم او دلته عذابونه دي او فلان دي ډینګ دي او دی د قبر راحت په ځان باندې راولي چې زما قبر ښایسته وي زما قبر روښانه وي پیغمبر علیه السلام فرمایي قرآن کې یو سورت ده چې 10 آیاتونه یې دا لوله عذاب قبر و پتا باندې بنوي ته به د عذاب قبر نه الله تعالی نجات درکړي مسلمان دی یریږي چې کوم نه دی وای چیرې په ورځ د محشر باندې به تیری به وي چې کوم نه او پولیس سرات سخت دی تل د میزان سخت فلان دی دا سختي چې کوم نه مونږ باندې بار رواني به دي ته به څنګه کومه خامخا سړي سره فکر وي هغه سره غم وي پیغمبر اسلام وي فکر او غم کوي سوره کهف لول رجمی پورز باندې دا ټولې د اخرت تیری وتا ته رڼا به وي الله به پس څوک چې سوره کهف لولي الله به په ورځ د قیامت د دې نوک نه مټو نه د خپو د نوکانو نه به الله جل جلاله یو نور او رڼا روباسي دا ټولې تیاری به ورته رڼا به وي دې به زی روان وي چې کوم دی څومره داسې د رزق دپاره حدیث شریف کې راځي پیغمبر صاحب فرمایي سوره یاسین دی د ورځې ولستلو الله به تر ماښامه پورې تمامې ورځې حوایج به ستا لپاره الله پوره کوي په دغه ورځ د مرګ راغو دا مرګ د شهادت دی الله تا به شهید وجني تعالی به مرګ د شهادت درکوي د شپې د ولستلو د شپې د مصائب او مصیبتونو نه به خلاصي حاجتونه به الله پوره کوي مرګ د تراو د شهادت مرګ دی سوره د رزق نه تنګې سوره واقعه لوله د ماښام او د ماسخوتن په منځ کې راشه په خپلو بچو باندې په خپله سوره واقع رزق کې بلې فراخي راشي رزق بلې تنګ دي دا هم په خپله چې کوم دی د دین نه ځان لرې کړی دی او دنیا پسې چې کوم دی منډې و پریشانۍ هم راغستې درز غوبل دی بس چې د لږ سره هم خوږي وي راشه پلان کې دی چې تعویزګر دی هغه به ورشي او بس هغه به چې کوم دی هغه خپل دغه وکړي منتري والله بس سر مې ښه شو ګېډه مې ښه شوه نه قرآن ټول چې کوم دی دا په موږ د قرآن نه لري په قرآن باندې پوهېږو نو زما عزتمندو دا مدارس دا علما چې دا محنتونه کوي ستاسو بچو سره هم د دې لپاره کوي ثناء الله قاري صاحب چې دا مدرسه جوړه کړې ده نو دا هم د دې لپاره جوړ کړي چې ټولې محلي دا ماشومان راځي او قرآن یې زده کړي الفاظ یې زده کړي څوک ورکړي حفظونه وکړي ترجمه یې زده کړي په ترجمه باندې وایي موږ ګورې تاسو اکثر په دې باندې ازه کې دا وایم چې زموږ مسلمانان ټیک ده چې مونځ کوي 80 کاله دې مونځ وکړي 80 کاله او 80 کاله دې مونځ وکړي دغه سپینګیرې کېنه وځان ته چې تا 80 کاله خو مونځ وکړو د جمع سره هم دې وکړو ځان هم دې مونځونه کړي نفل دې کړي سنت ته ماته د سورې فاتحې د دې معنا راته وکړه چې د الحمدلله رب العالمین څه معنا ده د ایاک نعبد و ایاک نستعین څه معنا ده ایاک نعبد و ایاک نستعین خو موږ د خپل دغه لپاره چې کوم یو سیاسي دغه موږ جوړ کړی دی که نه خو د دې څه معنا ده دارنګې د اهدنا الصراط المستقیم څه معنا ده نو په دې باندې څوک نه پوهېږي حالانکې دا خو مسأله د سوال نه ده ته د الله ته ولاړې الله ته سوال کې او د سوال طریقه ته الله ښودلې چې ما نه دعا غواړي په کومه طریقه اول به د الله بزرګي بیان کې د الله لوی به بیان کې د الله ثنا صفت به بیان کې بیا به خپل تعلق الله ته ښیي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین او د هغې نه پس به ورته بیا خپله عاجزي وړاندې کړي چې اهدنا الصراط المستقیم تر اخره پورې
نو د دې نه څه خبر نه بس منتر دی د مور په غېږ کې مې زده کړی دی که چا د مور نه زده کړی چا د نیا نه زده کړی او چاته د جومات استاد نه زده کړی خو نور په معنا باندې التحیات لله په مقصد مونږ نه پوهېږو چې التحیات لله څه مقصد دی زه چې وایم چې التحیات لله او دا د کوم وخت نه چې کوم دی دغه شی دا د چا خبره ده چا کلام دی دا تحیات لله تر عبده و رسوله پورې دا د چا کلام دی او دې کې زه څه کول غواړم الله نه څه غواړم الله ته څه وایم نو زما عزتمنو کمزوري په مسلمان کې ده او بیا په دې زمانه کې خو چې کوم دی دومره فتن راووته څنګه چې مفتي صاحب تاسو ته ویلې چې په دې دغه کې چې کوم نه په موبایلو کې کم ګندګۍ دي د عالم په شکل باندې د مولا په شکل باندې د تبلیغي په شکل باندې د پیر په شکل باندې د یو بل چا په شکل باندې هغه سړی ته راځي خپل چهره وته چې کوم نه مخصصه کوي او دین نه چې کوم نه متنافره کوي په دین کې شک شبوب اذانه کې چې کوم نه شکوک او شبهات ورکه چې کوم نه پیدا کوي په دین کې ها هر یو خبره پیغمبر اسلام دا بس نه کړیو پیغمبر نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې سکړي صحابه محفوظ ساتلي او داسې محفوظ یو خبره چې کوم نه ساتلي دا تر دې پورې یو صحابي دی هغه عجیب خبره د کړه ابو داود شریف کې چې کوم دا حدیث شریف راغلی دی هغه یو کس ولا چې کوم دی راغو او د یو حدیث مبارک دی پښتنو کا هغه حدیث وته هغه بیان کو بیا کال پس دی راغو د امتحان اغستو حالانکه دغه اعرابي دی باندې چې سړی دی او دله چې کوم دی راغو ورته وي چیرته ما ته پروس کال یو حدیث شریف ویلو هغه لراغله ما معنی لګي هر شی بیا دوباره را سره دغه یاداش وکړه حالانکه د امتحان اغستو هغه وته سوي اعرابي وته سوي هغه په پوښ ځکه اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله د مؤمن د فراست نه پیغمبر صاحب فرمایي او یریږي د نظر کې چې کوم نه د الله په نور باندې د هر شي ښکاری او سواوي ز پوښم پتا باندې ته زما امتحان علي خو دا وره چې ما شپېته حجونه کړی دي شپېته کاله مې شپېته حجونه کړی هغه عربي وته وي او شپېته کالو حجونو کې په سفر باندې زه په بیله بیله اوښه باندې ترېما او په دغه اوښو کې ما ته کم کال اوښه ما ته داسې ودروه زه به تا ته دغه اوښه وښیم چې دا د فلانکي کال اوښه وه په دې باندې ما فلانکي سن کې چې کوم دی حج کړی دی ما حافظه داسې مضبوطه ده او دا مو وایي چې کنه ما نه د پیغمبر اسلام خبره به خطا شوي یا به هیره شوي دا داسې صحابه کرامو چې دوی هغې ته خبرې راقل کړي ولې بیا به زموږ دپاره پای کې چې کوم دی شبهات دي او بیا د محدثینو حضراتو چې دوی کم احتیاط کړی چې کوم د حدیث پر نقل کولو کې د امام بخاری د استاد مبارک چې کوم دی راځي چې هغه ته یو محدث د چا حدیث وته راغلی چې فلان کې دا حدیث بیانوي او هغه چې کوم دی حدیث وی زم او دنه ډایرک اورم چې مالا سند چې کوم دی عالی شي سند مې اوچت شي لاړو چې کوم دی یو میاشتې مزل کړی یو میاشتو او سفر کولی په غرونو کله چې هغه کلي ته ورسېدو په دغه کلي کې تپوس وکړو چې فلان کې محدث دی دلته حدیث به او ویشترې دلته چې کم نشترې کم ځای کې دی هغه په پټي کې لګیا دی او مال ورسره دی ګیا میا کوي پټي کې کار کوي دیو پسې چې کم دی روانو پټي ته ورالو داسې لرې پورې چې ورالو د دغه محدث نه چې کم دی استخلاص شو اوس دی درانیو نو هغه رانیولو سره چې کم دی هغه عام طور به تاسو کتلي پخوا به چیلې میله څه شی به دغه شو وبه تښتېد نو خلکو به د جولۍ داسې که نو استم دا خلک خرتم هم خلکو جولۍ داسې که چې یاره دی وي چې بلې جولۍ کې څه دین را به شي نو دا هغه محدث ورسره دا کار کولو جولۍ کې څه نو او هغه است اخلاصي او هغسې پرې راټینګولو ده چې ورته وکته اوهو چې دی د یو ځناور سره دوکه کوي د یو ځناور سره چې کوم دی دا چل کوي نو په ده باندې زما اعتبار نه پکار یو میاشت مزل یې کړو واپس ته را روان شو د هغه نه حدیث ونه ریدو دومره پورې چې کوم محدثینو په دې حدیثو کې احتیاط کړی نو الله جل جلاله دغه توفیق زموږ نصیب وګرځوي د پیغمبر اسلام د سنتو اتباع الله زموږ نصیب وګرځوي الله ستاسو دا راتګ د خپل رضا لپاره وګرځوي او ثنا الله قاري صاحب ته دعا وکړي چې الله دا مساعي دا کوششونه الله په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي او دا صرف د پورې نه ده تاسو محلي والا دا څومره ملګري چې راغلي د سره به هر قسمه چې کوم دی ولاړ وي داسې ضروري نه یوازې پیسې ورکول نه د خدمت دپاره چې کوم دی چې طالبانو لپاره ریزې پاکو دا په خدمت کې راغو دارنګه چې کوم دی طالبانو لري وظیفه ورکړه چې کوم دی وظیفه موږ ته خو کمزورې غوندې شی ښکاري خو لیکن د دې څومره اجر او ثواب او څومره بدلی دا بیریا صدقه وي دې کې چې ریا میا نه وي
دې کې چې کوم د خودنه نه وي ځکه چې وظیفه طالب له څوک ورکوي نو هغه په کور کې هغه سوځېدل ډوډۍ ولا ورکوي یا ولا اومه ورکوي یا ولا دوه درې ورځې په فرج کې ترکاري خودري هغه ترکاري ولا ورکوي نو دا داسې وي چې دی وکړي نیت د ریا ورکوي کولی نه شي نو چې سنګاپور کې دی ریا وکړي نو د دې وجه نه د ډېر ډېر لوی برکات دي زمونږ میا صاحب رحمه الله تعالی څومره زمانه شو تقریبا چې کوم دی په 1942 کې چې کوم دی د دارالعلوم حمایت الاسلام غلجي کنډرخیل د هغې بنیاد یې ښودلی شوی مولانا غرغشتو مولانا سیبودالوی اکابر د هغې بنیاد یې ښودلی د هغه وخت نه چې کوم دی دغه دارالعلوم شروع دی خو زمونږ د غلجو سره نږدې یو کلی دی عاجزي ورته ویلی کېږي دغه عاجزي دغه عاجزو کلی دی بس پخوانه چې کوم دی طالبان له به وظیفه ورکوله ان تر دې وخته پورې دغه چې کوم دی 2025 دی دې پورې چې کوم دی هغې ورکوي یو وخت کې چې کوم دی څو کاله مخکې مونږ ویل دا ګرمي ده ماشومان چې سال ته ځي لږ فاصله ده څو پټي او د شپې چې کوم دی تیارې وي نو مونږ ویل بس خپل دغه ولا دغه کو لنګر ولا پروګرام ولا کو بس چې څنګه وي کار رنګ یو خو چې دلته اوسېږي هغې راپسې په خپله راغه زنانه چې کوم دی راغی وي چې نه ستاسو په لنګر باندې چې کوم دی پیسې خرچه کوم راځي هغه هم موږ درکوو تاسو په دې باندې هغه وخت کې له 100,000 روپۍ ډېر شوي وي چې دا تاسو خرچه کوئ موږ به د میاشتې دغه نو دا هم درکوو طالب به د وظیفې نه بندوئ ځکه وي د دې برکات موږ ته معلوم دي که نه موږ په ښکاره سترګو باندې چې کوم دی وینو چې برکات هغه داسې کلی چې تر اوسه پورې چې کوم دی په هغې کې چې کوم دی چېرته په ټوپک باندې مړ نه دی ښه دښمنه ښه جایدادونه دي ښه نوکرۍ دي ښه موضوع باندې سر دي نو هغه وظیفه د هغې دپاره او مطمئن دي په خپل خیرات باندې چې کوم دی مطمئن دي موږ ته پته لګي چې موږ هر څه وینو په دې باندې چې کله دا بنده شو موږ ته پته چې بیا به موږ په مصایبو نو د په دې باندې خوشحالېږي د حدیث شریف کې راځي طالب العلم په لاره باندې ځي په دې لاره باندې چې کوم دی ځي نو فرشتې ورته د رحمت وزرې وري په هغې باندې دی رواني په دې لاره باندې راځي دا څومره حشرات دي دا میږي دي او دا څومره دي دا ولا استغفار ولا واړي او دانګې په دې کلي او محله باندې الله خپل رحمتونه وري نو کم از کم چې کوم دی د دې سره محبت ساتل مینه ساتل داسې ضروري نه چې خامخا یو سړي به وس نه کېږي پیسې به نه شي ورکولی پیسې به ورسره نه وي خپل بچي به نه شي دا وکولی نو خو دا ضروري نه د هغې خدمت کوه جاني خدمت یې وکړه که جاني خدمت هسې ورسره محبت ساته